طارق خان د الله پاک په جنتونو کې په سډیرو کې دا ټیکس نه و سډیرو کې به دا څاروي خرڅېدل او دا ټیکس په سډیرو کې نه و ته نه نالي تا ول هلته ځای غشتې خو هلته ته په هغې باندې په لکونو روپۍ ملې ما د نن نه څلور سډیرو د دې تحصیل 400 حصه ده د سډیرو هلته چې کوم د ټیمې ټرانسفرمرو د سټریټ لایټ چې کوم میټر دی هغه اوس هم مشتاق خان سره پروت دی او هغه ما ته بله ورځ وموږې چې څوک راشي او دا میټر والي او دا ټرانسفرمر دې ته انسټال کړي او دلته سټریټ لایټ ولګي سډیرو له خدا فیسیلیټي دي د ډیران خبره کوي شاهد خان بدل ته ناست ما ولا درخواست ورکړي په 2 میاشتو کې هغه ډیران ته نه دی اوچت کړي د اریګیشن د چینل صفائی کو ته کې مې کوا اریګیشن پیش او کار پیشا کو ته انکروچمنٹ کې مې کوا انکروچمنٹ ایسی پیش او डी सी پیش او کار پیشا تماله دا فیسیلیټي خو نه راکې ته سډیرو نن ته مدن روچته تا د سډیرو چینچی اډه خرڅ کړي تا د سډیرو بس سټینډ خرڅ کړي تا اوس د مال مویشیا د طارق خان په وخت کې په سډیرو باندې ټیکس نو ته دې اوس ټیکس علي ته سډیرو له څه فیسیلیټي ورکې څلور کاله تیر شو زه دا خبرار وخت کوم چې بیوټیفیکیشن دا پیسې راغلي خیر دې کو تاسو په دې 400 باندې نه لګوي نو پته سډیرو باندې لګي شان پیسې د بیوټیفیکیشن نه ولګوي په باغې باندې څوک هغه دلته خو راشي ټیکس تیونه تیلی سډیروالو نه نه و په دراشي ډیران ما درخواست ورکړی ما ته دې څوکو ارادې شي چې هغه ډیران یې په 2 میاشتو کې ما درخواست ورکو په ټیلیفون مې مونوې ما چې پراپر د هغې دغه وکړم هغه چا اوچت کړی چا هم نه اوچت کړی صرف د دې موجوده صوبایي او مرکزي حکومت دپاره د خلکو نه ټیکسونه هلې د خلکو نه سرمنې وباسې د هغې په بدل کې وله ته څه ورکې سم وله نه ورکې که موږ مرکزي او صوبایي حکومت په دې باندې ګرمو موږ دا تحصیل حکومت هم په دې باندې ګرمو ته خلکو نه ټیکسونه هلې ستا لوکل فنډ ته خو راځي ته خو زما د چې کومه زما ADP راشي زما دپاره ترقیاتي فنډونه راشي ته خو زما په هغې باندې هم کټ لګې اول ته خپلې تنخواګانې ورکې اول ته خپل پنشنې ورکې بیا زما په ممبرانو باندې هغه تقسیمې تا لوکل فنډ خو پکار و چې ټیمې 400 نن په دغه کې وه نن ټیمې 400 په خساره کې نه وه دلته خلک پکار دي ناظم صاحب ته هم دا پته ده دلته افراد پکار دي ملازمین پکار دي ملازمین لږ دي خو ولې نه اغوښتلي کېږي ټیمې 400 چې ده په خساره کې ده تا خو څه په ټیمې 400 د خسارې نه ونیوسته نو ته بل د ما لوکل فنډ ته چې کومې راځي هغه په ما باندې ترقیاتي فنډ کې په هغې باندې ته تقسیم کړي هلته د هغې ځای میټر هم شته ټرانسفرمر چې دی اب هم واردې سره په ریکارډ باندې پروت وي او د دغې لپاره چې دونه په لکونو روپۍ ته راځي نو که د هغې یو 15-16 زره یا 10 زره بیل په میاشت کې ته جمع کړې ټیمې هغه جمع کوي نو په هغې باندې به څه وشي خو دا هم نشي کېدی نو د دې بیوټیفیکیشن د مد نه په هغې کې پکار و چې هلته سولر لایټ چې دي په هغې کې کار شوی و په سډیرو ډېر غټ به ځکه هغه تاله انکم هم درکوي چې کله تاله یو ځای انکم درکوي یو ځای ټیکس درکوي بیا پکار دی بیا ستا ذمواري ده بیا پکار تا باندې دا فرض دی چې ته به هغې ته هغسې فیسیلیټي ورکړې د 400 چې کوم اسپتال دی د هغې حوالې سره کومه دلته به د هغې مشران هم ناست دي خو زه د دې ښه اوس هم دا خبره کوم چې دلته داسې خلک ناست دي چې شل کال یې وشو او دې 400 کې ناست دي او دلته دې اسپتال کې هغې نه قبضه مافیا جوړه شوې که مریض ورشي هغه سره هغسې بیهیویر کوي هغه سره هغه بد بیهیویر دا خلک کوي د خپل د اسپتال د صفایي حکومت خو لګیا دی هغه وایي چې موږ دا کوو او موږ به دا کوو او موږ به دا کوو هغه هم څه ونه کړل دا موجوده چې کوم خلک دي د خدای لپاره دا خلک خو راته ټیک کې د 400 اسپتال ته تاسو ورشئ او بله ورځ یو ویډیو شیر شوې ده دا زموږ دپاره د شرم خبره ده چې په ډسټرکټ ډیچو کې په هغې کې د شپې سپي ګرځي په دننه په واډونو کې سپي ګرځي دا زمونږ د ټولو دپاره دا زمونږ د ډیچو دپاره دا دلته زمونږ د DC صاحب دپاره دا دلته زمونږ د ډسټرکټ ناظم اعلی دپاره د شرم خبره ده چې په 400 اسپتال کې سپي ګرځي دا اسپتال دی دا ستا ډیچو ده دا ته وایي زه به حکومت دعوې کوي ما په هلت کې دا وکړ او زه په هلت کې دا کوم ته په هلت کې سم مه کوه خو دا موجوده چې کوم حالات دي دا راته ټیک کړه دا موجوده چې دا کم پیرغونان په 400 اسپتال کې د تېرو شلو کالو نه ناست دي او دلته قبضې جوړه کړې ده او دلته یو خپل مافیا جوړه کړې چې ښه ډاکټر راشي
کو هغه په ارتوپیډک کې راشي کو په سرجري کې راشي کو هغه په میډیکل کې راشي دې څه کوي دا مافیا دې هغه سړی تنګوي هغه سړی به څه چل کوي هغه غریب په دې مجبور شي چې ځان له بیا ټرانس کړي دې هغه دونه تنګي نو زما دغه مطالبه ده دویمه اهمه خبره زه وختي راسو یم څوک به خبره وکړي څوک به دغه وکړي موږ حوض ته راشو دلته کینو خپلې ګپې شپې ولګو او ناظم صاحب را باندې وګیالې چې اوس کوزو هل سره روان د هغې باندې څوک هم خبره نه کوي دقلته دا کوم هسپتال چې تیر ګورنمنټ جوړ کړی ما ورته مخکې ویلو چې کو چا په 400 کې کار کړی خو هغه هرې پاټۍ والا دی خو هغه زما پاټۍ والا دی او که بلې پاټۍ والا دی هغې ته به داد ورکوو هغې ته به خراج تحصیل پیش کوو ډېر ښکلی هسپتال یې جوړ کړی خو هغه هسپتال او تاسو ورشئ بله ورځ ما د هغې لیست کتلې بله ورځ یې چې کوم اډرونه ورکړي بیا موږ دا وایو صفۍ څوک نه کوي صفۍ به څه څوک وکړي ته ورشه چې کوم خلک یې غشتي د کلاس 4 د برتې دا رول دي چې هغه به ته به دلته چې دا کم د بېروزګارۍ دفتر دی هغې ته به هلته به لیټر لیږي د هغې نه به نومونه هلې هغه به تا ته لیست رالیږي او هغې چې تا ته څونه نومونه راولېږل هغه خلک به راولي او هغه به انټرویو کې بیا په هغې کې دا پکار دي دا ټیک ده دا صوبایي اسمبلی په هغې پسې به خندا درشي 18 کسان یې بدي کړي دي او د 19 کسانو انټرویو یې کړی د 19 کسانو انټرویو یې کړی 18 کسان یې بدي کړي او یو یې پکې ایبسنټ خولی دا زما نیب تم دا دغه دی زما نورو ادارو تم چې د دې ټیک ټاک د دې انکوایریو کې دا دې څه کړي دا کوم قانون هلته جوړی او ته وایې چې داسې به کېږي او دا به د بېروزګارو د دفتر نه راځي دا هېڅ چېرې د بېروزګارو د دفتر نه هم د دغې خلک بالکل یې واله چې تا کوم خلک غشتي هم د دې 400 خلک وي خو چې کوم رول ریګولیشن دی کوم چې تا یو قانون جوړ کړی کوم چې 400 د نورو خلکو حق هم په دې کې شته دغه بېروزګارۍ دفتر تاسې له راوستې دلته 400 کې بېروزګارۍ دفتر خو تا دې لپاره جوړ کړی چې دلته به خلک رجسټریشن کوي او موږ به بیا د هغې په ذریعه به موږ دلته لګو او کلاس 4 به برتي کوو نو د هغې بالکل وایلیشن شوی د دې د تحقیقات وشي زه د حوض په وساطت سره دا مطالبه کوم او په آخره کې زمونږ د غم نه دی خو دلته عوامو رالیږلي دا حوض دی او ناس یو پکار دی چې تیر کوم زمونږ احتجاج وشو زمونږ تاجر برادري چې کوم د مهنګایۍ خلاف احتجاج وکړو موږ یې مخکې هم حمایت کړی موږ یې بیا هم حمایت کړو او ډېر ښکلی احتجاج یې وشو خو دا موجوده مسله چې کومه ده دا خو هغه دغه دی لکه بالکل ډېر غټ احتجاج داسې احتجاج مشران وایي موږ نو کتلی خو داسې احتجاج په 1970 کې داسې احتجاج شوی دا څنګه چې دا کوم احتجاج وشو څنګه هړتال وشو او هغسې هړتال اوس په دې موجوده وخت کې وشو نو په دې پکار دي چې اکشن والي او تاسو وګورئ دې خلکو ته به بالکل میاشت به پس پته ولګي تاسو موجوده د ګیس بیلونه وګورئ په هغې کې چې کومه د ګیس کم اضافه شوې په قیمتونو کې او کومه فارمولې په هغې باندې اپلای کړې هغه تاسو وګورئ عام سړی په هغې باندې نه پوهېږي د کم سړي بل چې 300 روپۍ به راتلو نو د هغه بل به اوس راځي 1400 روپۍ به د هغه بل راځي په دې سوی ګیس کې دا چې چا به ډېر یونټ استعمال کړي نو 600 پورې به یونټ چې دی د دې چې کوم یونټ دی هغه 600 پورې تلو هغه اوس 100 پورې ځي هغه 1600 روپۍ پورې چې ته کو ډېر یونټ استعمالې نو 1600 روپۍ ټارګېټ یې غوله 1600 مخکې دا 600 اوس یې وله 1600 کېښودو دا چې په دې کم موجوده د پټرولو او د ډیزلو دا کم اضافه چې دا د مهنګۍ دا کم لهر دی دې سره 350 هر څه چې دي هغه ګران شو دا خلک وایي ګراني نه ده راغلې او ګرانۍ ته به ګراني ولې نه ده راغلې ستا به مخکې د وړو دا کومه تروړه چې ده دا 20 کېجي کوم چې یو غریب سړی هغه وړي دا مخکې په 100 باندې وه دا په 820 روپۍ باندې وه دا د وړو دا تروړه نن چې ده نن په 980 روپۍ باندې ده ستا دا چیني چې دا په 50 او په 55 روپۍ باندې وو دا نن په 70 او په 75 روپۍ باندې دي د غریب سړي د خوراک هر څه چې کوم هغه دال چې کوم هغه په 120 روپۍ باندې وو نن په 170 روپۍ باندې
باندې دي غریب سړی دی بالکل ملا ماته کړې د دې خلاف به انشاءالله تاجرانو سره موږ مخکې ولاړو زه د حوض د طرف هم دا اعلان کوم چې په دې خلکو باندې رحم وکړئ دا غریب چې دی دا خودکشۍ ته مه جوړوئ غریب تاسو خودکشۍ ته جوړ کړی دی د غریب ورې نور وس نشته میاشت دوه به هغه دا مهنګایي چې دا به برداشت کړي خو د میاشت دوه نه پس به ورې دلته خانه جنګي جوړېږي ابه ځکه جوړېږي چې ته خو ستا وې چې روټۍ به دې بالکل په 10 روپۍ خرڅوي روټۍ دې څنګه په 10 روپۍ خرڅه کړي تروړه ورته تا په 985 او په 980 روپۍ باندې کړه نو روټۍ دې څنګه په 10 روپۍ خرڅه کړي نو په هغې باندې چاپې شروع دي نو هغه خلک هغه ګیري نو دا خلک به څه کوي نو تا روټۍ هم ګرانه کړې تا دغسې نور هر څه ګرانې هغه خلک ګراني او بیا به راځي په هغې باندې به څه چل کېږي دا دوکانداران به ته ګیرې دا خلک به ګیرې او د دې نه به ګورې یو خانه جنګي اړخ ته به دا ملک چې دی دا روانېږي